دپاره د اسلامي حکومت دپاره کوشش کول دا د هر یو مسلمان ګورې فرض دی. موږ چې دې میدان ته راوتیو دا عبادت ګڼو، دا جهاد ګڼو، دا یو فریضه ګڼو. قسم دی که د دې نیت نه علاوه نو جماعت کې به ناستو، خدای پاک هر څه راکړي دي، دا عزت جن به م تېرو، خپل درس او تدریس به م کو، خو د مسلمانانو په اجتماعي کارونو کې حصه اخیستل او د اسلامي حکومت دپاره کوشش کول دا په مسلمانانو فرض دی. وروڼو چې انګریز دلته راغی، انګریز یو غلط حکومت و، غلط حاکمانو، نو زمونږ هسې بدل کړل، زمونږ ژبه یې بدله کړه، زمونږ قانون یې بدل کړ، زمونږ په عدالتونو کې بشري قضا وه هغه یې بدله کړه، زمونږ چوټي بدله کړه، زمونږ تهذیب د بدلولو کوششونه یې وکړل، کنې ملک یې آباد کړی، سړکونه یې جوړ کړي، پلونه یې جوړ کړي، نهرونه یې پلو کړي دي. په هغې سره چې زمونږ دشمني وه، وروڼو د هغې د سپینو څرمنو سره هم دشمني نه وه، نه د هغې د شنو سترګو سره، نه د هغې د موټرو او د بنګلو سره، د هغې د نظام سره، د هغې د قانون سره، د هغې د تهذیب او د معاشرې سره زمونږ دشمني وه. د هغې په مقابله کې اول علما پاڅېدلي دي. قسم دی ړومبي شهیدان چې دې ملک کې شهیدان شوي دي د انګریزانو په مقابله کې په چاندني چوک کې دا د علماو سرونه پراته دي، دا د انګریزانو تاریخدانانو لیکلي دي. د هغې نه پس په اونو کې ځوړند شوي دي. بیا ورسره نور خلک ملګري د انګریزانو مقابله وشوه. د دغه انګریزانو دا نظام سره زموږ دشمني وه او هغه هم ختمول غوښتل. موږ دا وایو وروڼو چې خدای پاک دې ملک کې د شرع نظام راولي. موږ مسلمانان یو، موږ یو جدا کتاب لرو، جدا قانون لرو، جدا تهذیب او معاشره لرو. موږ ولې د لندن او د امریکې او د روس په نظام پسې لاړ شو؟ قسم دی که دا نظام بدل نه شو او اسلام پوره رانغی نو زمونږ تشخص به ختم شي. یا به رانه هندوان جوړ شي، یا به رانه سیکان جوړ شي، یا به رانه روسیان جوړ شي، یا به رانه انګریزان جوړ شي. کوم وخت چې د اسلام نظام نو دې ځای ته پېښور ته اسلام هغې خلکو را رسولی دی چې په لاس کې د قرآن شریف نظام و. تاسو د پېښور د تاریخ نه خبر یې؟ پېښور د حضور پاک د وفات نه 15 کاله پس فتح شوی دی. زمونږ 43 کاله وشو، حکومت جوړ شو، په یو نظریه جوړ شو چې هغه نظریه د لا اله الا الله وه او هغه د اسلام وه چې دا به د مسلمانانو ملکي، دې کې به د اسلام قانوني، د اسلام تهذیب او معاشره به، د اسلام احکامات به جاري کېږي. خو هغه ونه شوه، زمونږ هغه تاریخ خراب شو. نو هغې خلکو چې هغې د شرع په نظام روانو، د حضور پاک په هغه نظام روانو، نو 15 کاله کې دننه دننه یې پېښور فتح کړی دی. د پېښور او د عربو څومره فاصله ده، څومره شګې دي او څومره غرونه دي. د پېښور پخوانی نوم دی بودیا. بودیا معنی بت پرست ښار. د فتح نه پس نوم شو پېښور، د تاجرانو اډه. دا دغه صحابي فتح کړی دی چې کوم د اصحاب بابا په نوم باندې یادېږي. د ده نوم دی حضرت سنان ابن سلمه ابن محبت. کابل او افغانستان 15 کاله پس د حضور پاک نه فتح شو. عبدالرحمن ابن سمره فتح کړی دی. د کابل ذکر ابو داود شریف کې 3 ځله راغلی دی تقریبا. نو افغانستان فتح شو. بیا حضرت معاویه رضی الله عنه چې بادشاه شو 47 هجری کې، نو 45 هجری کې صحابه عام تابعینو سپکې صحابه وی د هندوستان دا سرحدي علاقه فتح کې، دې ته ثغور الهند وایي، صوبه سرحد. نو په خوست او په پکتیا راغلل. نو ډیر اسماعیل خان بنو او کوات یې فتح کړه او د دریاب نه پورې غاړه خوشابګړی فتح کړه او بیا پېښور فتح کړه. پېښور سره 400 مسلمانان شو. د 400 پخوانی نوم دی پشکلا ہوتی.
پشکلا ہوتی د برسانډې ګل ته وایي. نو برسانډه او د برسانډې ګل دا د 400 پیداوار. ښه بیا دا سوات او دیر او باجوړ دا قومونه ټول بت پرستو، بودیزم و دلته. هغې قومونو مرکې وکړې او مټې جټې سره جنګ وشو. نو حضرت سنان ابن سلمې ابن محبت 15 ملګرو سره هغه جنګ کې شهیدان شو. په یو قبر کې 15 کسان ښخ دي. هغه خلک چې لاس کې قرآن شریف و هغوی ملکونه فتح کړل. زمونږ د دې لیډرانو دا خیال دی چې دا ملایان، دا د ګیرو خاوندان، دا د پټکو خاوندان، دا په نظام حکومت څه پوهېږي. په نظام حکومت خو دا مونډې سونډې پوهېږي چې دوه غاښې اغوستي او په لندن او په روس او په امریکا فخر کوي. تاسو د علماو د نیکانو او د دیندارو حکومت نه دی لیدلی. دا خلک چې راغله زمونږ نه مشرقي پاکستان جدا شو او د دې نور پاکستان د ختمولو کوششونه دي، خو خدای پاک دې په دې کوشش کې ناکامیابه کړي. نورو زمونږ د چا د ذات سره جګړه نشته، زمونږ د یو پارټۍ سره جګړه نشته. دا ټول مسلمانان زمونږ د سر ګلونه دي. موږ ورته وایو یا د خدای بندګانو ستاسو د دنیا عزت په دې ملک امن د عدل او د انصاف دور دوره دا بغیر د شرع د نظام نه نه راځي. تاسو موږ سره ملګري شئ په دې مطالبه کې، نو تاسو ژوند به م ښه شي او ټول قوم ته به م فایده ورسي. موږ چې ورسره دا خبرې کوو نو ویاره دا ملایان کرسۍ غواړي. هلکه کرسۍ په ملا صافه نه رسه، کرسۍ خو تاسو هم غواړئ. نو که موږ غوښتله نو څه بده خبره ده. کرسۍ ګورې د دې لرګي نوم نه دی، دا خو هر چا کره تقریبا کرسۍ به وي. موږ هم کرسۍ غواړو، خو کرسۍ طاقت ته وایي، کرسۍ اقتدار ته وایي. خلک وایي که نه غلام اسحاق خان په کرسۍ ناست. نو غلام اسحاق خان خو کله د کرسۍ نه کوزېږي بار ته هم کیني او خوب هم کوي، آرام هم پکې کوي، خو اقتدار د هغه په لاس کې دی. نو خلک وایي غلام اسحاق خان سره کرسۍ ده. تاسو هم کرسۍ غواړئ، موږ هم کرسۍ غواړو. زه درته دروغ نه وایم، صافه خبره درته کوم. ملایان هم کرسۍ غواړي، خو په غوښتو کې فرق دی. تاسو یې د حضرت خېټې دپاره غواړئ، تاسو یې د پرمټونو دپاره غواړئ، د ایجنسۍ دپاره یې غواړئ، د خپل خاندان د آبادولو دپاره غواړئ، د یو څو افرادو د مړولو دپاره یې غواړئ، او موږ یې د شرع د نظام دپاره غواړو. خلک وایي اسلام ته خطره نشته، پښتو ته خطره ده. اسلام ته خطره درو، موږ خو دغې پسې جاړو. که د اسلام شرعي قانون جاري شي خو ښه وایي. بس پښتو ته خطره نشته، شکر دی. او پښتون ته خطره نشته. د ډېرو ورونو زمونږ ورونه دي، څه پردي خلک نه دی. هغوی وایي چې یاره که دا ملایان راغله نو پښتو به ختم شي او پښتونولي به ختم شي. هلکه تاسو پښتونولي چا ته وایي او پښتون چا ته وایي؟ که پښتون د دې ملک د صوبه سرحد اوسېدونکي، خو مونږ ټول پښتانه یو. دا هر لیډر شیرپو پښتون دی، فضل حق پښتون دی، نثار خان پښتون دی، عبدالولي خان پښتون دی. دا ټول چې د دې علاقې سره تعلق لري دا ټول پښتانه دي. نو پښتون خو هغه چاته وایي چې د پښتو ژبې. نو دې کې خو څه سوال نشته. دوی وایي چې دا مولیان جوړې د چین ما چین نه راغلي، یا لکه د ځمکې نه د خریړو په شان تېروتي دي. هلکه مونږ هم د دې دا خلک یو، پښتانه یو. که د یو پښتون زوی ډاکټري وکړه او ډاکټر شو، نو هغه د پښتونولۍ نه ووته. سرونو پښتون هم دی، ډاکټر هم دی. که یو پښتون زوی انجینیرنګ وکړ او دی انجینیر شو، نو دا خو څوک نه وایي چې دی د پښتونولۍ نه ووت. نو که د یو پښتون زوی د دین سبق ووایي او خلک ورته مولا او عالم وایي، نو دی د پښتونولۍ نه ووته.
مونږ ټول پښتاني ورونو شکر دی د پښتو څه سوال نشته وایي نه زه تا نه وټ غواړم د پښتو په نوم پښتو زمان ژبه ده نو د پښتو په نوم یې راکړه هلکه پښتون خو شناخت دی دا خو نظام نه دی دا خو یو قانون نه دی مونږ سره د قانون خبره وکړه قانون به دې سي نظام به دې سي دې وخت کې خو په ټوله دنیا کې 2800 ژبې دي ژبه نظریه نی ژبه نظام نی ژبه قانون نی هر قوم په خپله ژبه فخر کوي که د کوستاني نه تپوس وکړي نو هغه وایي کوستاني ماته د عربۍ نه هم زیاته ده که د انکو والا نه تپوس وکړي هغه انکو د هر چا نه ښه ګڼي که عربي نه تپوس وکړي نو عربي خو خود ښه ژبه ده نو د دنیا هر قوم په خپله ژبه فخر کوي پښتو کې څه د خدای کتاب نازل شوي دي سرونو دې کې قرآن شریف دی څه نه پښتو یو ژبه ده یو شناخت دی ښه که پښتو د اخلاقو نومي د غیرت نومي د حیا نومي د دین نومي د عفت او د عصمت نومي نو موږ ټول د هغې قایل یو شکر دی دغه پښتو به خدای زیاته کړي که عالمان بر سر اقتدار راغلل او خدای پاک دې راووایي زمونږ د پښتنو په خپل خیال کې دا خپل قوم 3 قسمو ته تقسیم کړی دی یو خو میا ملا دی چې دی د پاڼۍ نه بار کړی دی دا پاړو پښتانه نه دي او دویم زمونږ د عام غریبانان خلک مزدورکار دکانداران ګوډمار چاریمار دا وایي دا هم پښتانه نه دي دا د انګا پنګا خلک دي او دریم د جیداد والا خلک دی د ځمکو نو د ځمکو خاوندان هم دوی هغې ته پښتانه وایي چې هغه دوی سره ملګري او چې دوی نه جدای فکري جدای نظریه جدای نو هغه په پښتنو کې نه دي حساب نو اوس ښه سوال دا دی چې پښتنو حق غواړم نو دا د کوم پښتون غواړئ میا مولا خو د پښتونولۍ نه وتی دی او دا ګوډماران غریبانان دا هم تاسو پښتانه نه ګڼئ او چې کوم تاسو نه مخالف یې هغه هم پښتانه نه نو دا حق غواړئ د چا دا خو معلومیږي چې د خپل ځان حق غواړئ صرف او د خپلې پارټۍ غواړئ ورونو مونږ حق غواړو او د دوی نه زیات غواړو خو مونږ وایو 3 قسمه حق دی اول د خدای او د رسول حق دی چې هغه د دې خپل کتاب جاری کول دی په دې ملک کې د قرآن شریف 15 حق دي لوی حق یې دا دی چې قرآن شریف پستا د فیصلو کتابي دې باندې به عدالت کې کاروائی کېږي د دې نظام به جاری کې خدای وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما خدای زمون پیغمبر ته وایي چې ستا په خدای مې دې قسمي چې دا خلک مسلمانی دي نشي چې څو پورې ستا فیصلې په دل و جان ونه مني او د زړه په خوشحالۍ ورته غاړه کښېنږدي هغې پورې دا مسلمانی دي نشي یو سړی ځان ته مسلمان وایي او دې د خدای قانون ته غاړه بسته کېږي نه نو خدای وایي دې مسلمانی دي نشي نو اول حق دا دی چې قرآن شریف به په دې ملک جاري کوو دا هم خوښه ده که نه ده زمونږ عالمان هم دقه وایي چا سره هېڅ جګړه نشته زمونږ دا ټولې پارټیرونه دي په دې خبره کې چې څوک مونږ سره تعاون کوي که پیپل پارټي که مسلم لیګي که جماعت اسلامي که عوامي نیشنل پارټۍ ټول زمونږ د سر ګلونه دي او مونږ د هغې د تعاون خیره مقدم کوو مونږ د چا د منشور تابع نه یو او مونږ د چا د پروګرام تابع نه یو او مونږ سره چې څوک تابع وي نو ډېره ښه ده نه اتحاد خو څه خبره اتحاد مونږ د ټولو مسلمانانو سره دی زمونږ د چا سره خو دشمني نه ده زمونږ خو مخالفت د نظریاتو دی د افکارو دی او د نظام دی هغه نظام کې چې څوک مونږ سره موافقت کوي زمونږ د سر ګل او چې څوک زمونږ هغه منشور نه خوښوي زمونږ نه دی خوښ نور چا سره هم جګړه نشته نو خبره د نظام ده دغه نظام کې اول حق د خدای دی نه اول مونږ د خدای او د رسول حق غواړو تاسو نه تپوس کوم ورونو چې ستاسو مشر ستاسو د کور څوکیدار داسې سړي شي چې خدای نه مني رسول نه مني او که مني یې نو هسې په خولې وایي قیامت نه مني جنت دوزخ نه مني دا وایي یاره دا د ملایانو خبرې دي
هغه د خدای نه نه یریږي او دا سړی دی د کور څوکیدار که نو دی به ستا په ښځه اړ شي ستا په مال و دولت به اړ شي قسم دی چې پسې لاس رسي هغې ته به لاس کوي او چې ستاسو مشر هغه سړی وي چې هغه د خدای نه یریږي هغه قیامت مني د خدای پیشي مني نو چې د خدای نه یریږي هغه نه مه یریږه ابه ستا د کور ستا د عزت ستا د دولت حفاظت کوي زمونږ عالمان شکر دی مونږ د دې نور متعلق بدګماني نه کوو او خدای دې د بدګمانۍ نه وساتي خو د مثال په شکل مې درته ووایي چې ستا مشر نیکي ستا مشر پرهیزګاري ستا مشر د خدای نه یریږي هغه د قیامت یې قایلی قسم دی که هغه ستا حق طلب کړي ستا حق دپاره به کوشش کوي او چې د دیني نو ستا حق به په پردي سړي خرڅوي نو موږ اول د خدای حق غواړو هغه دا چې په دې ملک کې د شرع نظام راشي د کوم مقصد دپاره چې دا ملک جوړ دی دویم د هر مسلمان حق غواړو قسم دی چې په هر مسلمان څه تکلیف راشي موږ به ورله آواز اوچتو او کوو افغانستان کې په مسلمان باندې روسیان راغلل موږ د هغې خلاف آواز اوچت کړو او اوسه پورې اوچتیو او یو به ورسره انشاءالله العزیز چې څو پورې خدای د روس ایجنټان رسوا د افغانستان نه نه اوښکي په کشمیر کې په مسلمان ظلم کېږي موږ د هغې دپاره آواز اوچتو په الټیریا کې کېږي په قبرس کې کېږي په فلسطین کې کېږي په مغرب نیوګن کې کېږي په جبرالټر کې کېږي چې څومره کشالې دي نو د مسلمان او د کافر په منځ کې دي موږ د هر مسلمان لپاره آواز اوچتو زه خو دغې بعضو لیډرانو ته حیران یم چې تا چېرته د یو مسلمان لپاره آواز اوچت کړی دی که نه د مسلمان حق غواړی که نه غواړی موږ دغه حق غواړو دوی نه خو به ډېر انګریزان هم په دې خبرو کې مخکې په یوګنډا کې یو پادري چا قتل کړه نو ټول عیسایان پې پورته شو وی ښه زمونږ د مذهب منا قتل شو دا خو د حقوق انسانیو نه خلاف ده نو تنزانیه یې ورپسې پورته کړه او یوګنډا هغه صدر عیدي امین یې 2 لاس او 2 خپې وزغلو او د مسلمانانو حکومت هغه د عیسایانو یو سټیټ حکومت شو دوی چا پې غوږ ونه کرېد نو موږ دویم د هر مسلمان حق غواړو دریم دی د پښتنو حق هم غواړو موږ هم غواړو او دویم دا حق غواړي دا نه رونو چې د اسلام په نظام کې حق طلب کېږي د اسلام په نظام کې خو به ستا حق مضبوط شي خو ستا او زمونږ په غوښتو کې فرق بس موږ خو حق غواړو خو حق دپاره قانون جوړول غواړو هغه حق به په کوم قانون غواړئ تاسو وایئ نه موږ یې به د ټوپک په زور غواړو ټوپک په زور خو فساد دی او جګړه او چا سره د ټوپک استعمال که خپل رور مسلمان سره نه موږ د ټوپک استعمال نه کوو زمونږ دین د امن دی د ورورولۍ دی د عدل دی او د انصاف دی موږ دا حق غواړو یو قانون باندې به غواړو قانون تو هغه د انګریز قانون ښه دی او که د روس ښه دی او که د امریکې ښه دی او که د اسلام قانون ښه دی رونو موږ به قانون باندې په نظام باندې هغه نظام بدلول غواړو او هغه نظام کې به د هر چا حق دی د پښتنو هم حق دی د پنجابیانو هم حق دی د سندیانو هم حق دی ټول زموږ رونه دي او ټول د دې ملک باشندگان دي که د حق غوښتو دپاره څه قانون نی او د ټوپک په بنیاد یې سړی غواړي فرض که یو سړي ته حق ملو شو نو دا بیا خو به د ذلو سوال هم راشي هلکه څه حق غواړي د بجلو حق غواړم بجلی څه حق دی 11 اربه روپۍ آمدن دی او د تماکو ټکس حق غواړم د هغې څومره آمدن دی 7 اربه دی د 18 اربه زما حق کېږي ښه چې دا حق والي مونږ هم خوشحاله یو ځکه زمونږ به هم پکې برخه وشي خو سوال دا دی چې د صوبو په بنیادي نو بیا خو به د ذلو سوال هم راشي ځکه څه نظام او قانون بني نو دا بجلی رو دا خو ستاسو بجلی د ورسک هغه غالبا د سټل ایریا نه بار ده هغه ملک دغه ممند جنسي ده نو څلورمه حصه د بجلی خبرانه ممند جنسي والی چې کوم دی کې ورسک جوړ دی بیا بله حصه
هغه په ملکنډ کې ده. ملکنډ جنسي ده، هغه د مردان او پېښور او د 400 نه بار ده. بیا دویمه حصه به هغې غواړي، درېیمه حصه د منګلې او څلورمه او توربیلې او د منګلې ډیمونه دي. یو په هریپور کې ده او بل په جیلم کې ده. نو زمونږ 400 او پېښور خو پکې غرق واله، زمونږ پکې صرف او د تماکو ټکس ته چا دی؟ دا عام ثوابې کوي. نو ثوابې خلک به وي تماکو ټکس ته مانئ، ځکه قومیت خو داسې یو لار ده چې دا دروازه دې کولو کړه بندۍ به یې څوک؟ دا محمدزي دی، دا یوسفزي دی، دا خلیل دی، دا ممن دی. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. زه بعضې وروڼو ماله چیټونه راکړل، ستا متعلق دا وایي او دا وایي، دا ما اورېدلي دي ډېر. او په دا ما ته دا بزرګان هم چې راغلي وو، ما وایي زمونږ علاقه یو حساسه علاقه ده. زه خو دې ته حیران یم، ډېر خلک دې بعضو پارټو ته ډېر هوښیاران وایي، او زه یم دا خو هوښیار نه دي. ځکه دې ملک کې مسلم لیګ هم شته، دې ملک کې پیپل پارټي هم شته، دې ملک کې جماعت اسلامي هم شته، خو یو هم عالمانو ته کنځل نه کوي، نه ورپسې ډرامې کوي بغیر د دغه یوې پارټۍ نه. هلکه دا هم سیاست دی. سیاست کې خو شرافت پکاري. پرون اخبار کې ما وی یاره که دا ښځه وایي بیګم نسیمه، نو ښځه جذباتي شی دی، او کزوی وایي اسفندیار ولی، نو هغه هم هلک دی هلکان جذباتي. خو پرون د خان عبدالولي خان پریس کانفرنس کې یو دوه خبرې وې. یو خو دا ده که انتخابات ملتوي شي نو موږ د دې په حق کې یو. هلکه تا چې انتخابات غوښتل نو اوس ولې ملتوي کې؟ دویمه دا درونو چې زما متعلق وایي، دا اخبار کې راغلي و که مشرق اخبار چا کتلي، وایي دا مولانا صاحب وایي په دې تیر حکومت کې غالبا همدا حکومت یادوي چې تیر شو په کروڑونو روپۍ جمع کړي دي، نو اوس یې د بورو خولې کولو کړي دي او خلقو باندې تقسیمه خیر دی خیر دا راځي پکې. دا وایي هغې بزرګانو پسې ویلي شوي دي چې موږ د هغې د پڼو ته هم نه رسو. نو زه فقیر د جماعت طالب زه پسه کیم، خو زه په دې حیران یم چې سړی ځان ته یو سیاستدان وایي او د ملک بین الاقوامي لیډر وایي، داسې کمزورې خبره کوي بې ثبوته، نو دا خو د هغه د کمزوري ذهن علامه ده، دا خو څه سیاست نه دی. دا سوال ته زه نشم کولی چې ما کروڑونو روپۍ ماله ولې راتلې. زه خو د قومي اسمبلۍ ممبر نوم، د صوبایي اسمبلۍ ممبر نوم، وزیر نوم، مشیر نوم، نو ماله پیسې څنګه رالې؟ که ماله بغیر د قومي اسمبلۍ نه کروڑونه راځي، نو تاسو خو د قومي اسمبلۍ ممبران وئ، تاسو له خو بارګونه راغلي. داسې ده که نه؟ زما دا خیال دی چې دوی وایي خو موږ خو لګونه روپۍ ولګو او موږ له ډېر کم خلک راشي، ځکه جلسې چې جوړوي نو پیسې مخکې ولیږي، 20,000 15,000 13,000 سړي له ورکړي موږ ته جلسه جوړه کړئ، چیراله جوړه کړئ، نو هغې کې هم کسان لګي او موږ سره د خدای پاک په فضل احسان او ستاسو غوندې د بهادرو نیکانو مسلمانانو منتونه راته کوي جلسې له راشئ جلسې له راشئ، چې ورشو جلسې وي. نو هغې وایي چې یاره موږ خو زرګونه لګو لګونه لګو او زمونږ جلسه کې خلک کمي او دې ملیانو له ډېر راځي، داسې معلومیږي چې دوی کروڑونه لګوي. هلکه موږ کروڑونه نه لګو، موږ تاسو سره مادي ذرایعو باندې مقابله نه کوو او نه هم دا وس شته. موږ خو د جنډو دپاره هم د خلکو نه پیسې غواړو، دا یقین وکړئ، مولانا صاحب ته پته لګي. نو دا هسې دې پورې ویم چې یو بنیادي څیز داسې خلک چې مشران شي چې د هغې بنیاد داسې کمزوري، هغې به د ملک او د قوم خدمت څوکي. بعضې خلک د غریب او د ډوډۍ او د مساوات په نوم باندې خلک دوکه کوي. هلکه دا د مساوات والا وګورئ چې کوم ځای پورې دوی مساوات راوستی دی. زمونږ دا پښتانه ګورئ دې مساوات ته سماوات هم وایي، وی ودرېږه سماوات به راشي او سماوات د پښتو په اصطلاح کې کنځل دي، وی خدای دې کور سپېره سماوات کړه. نه پخوا د اتم په اردو کې یو وړه لطیفه شانتې وه، وی یو دو پیشوګانو غوښه مونتې وه، غوښه یې مونتې وه، نو یو بیز له لاړل، بیز له لاړل، وی دا باندې تقسیم که چې مساوات پکې وشي.
نو هغه تله راوستله څه غوښه یو چابړي کې کېښوده څه بله کې خو یو طرف لږه درنه وه بل طرف ته سپکه وه چې اوچته یې کړه نو د دې یو طرف نه دې 20 چک وه ویې خوړله دا دواړه پیشوګان ښه مزېدار ورته ګوري دا پخواني اتم اردو کې هم دا قصه ده تصویرونه هم دي پکې پیشوګان په دې انتظار کې دي چې دا خو مساوات راولي نو دومره غټ چک ایتي وه چې دا طرف یې سپک که او هغه بل طرف یې دروند نو چې اوچت یې که نو چې دا دروند و د دې نه چک وه پیشوګان خوشحاله دي چې اوس په مساوات راشي چې اوچت یې که بیا دا بل طرف دروند و چک یې واوراوه غوښه خلاصه شوه مساوات والا ځې ناست و روح مساوات څوک نشي راوستی اسلام کې مساوات دی هغه د حقونو دی د احکامو دی یو بادشاه کولګي او د یو غریب مسلمان د 40 ورځو ماشوم په ظلم قصدن قتل کی نو زمونږ د شریعت دا حکم دی چې د دې بادشاه کوپړې او د دې ماشوم کوپړې د شرع په نظر کې برابر ده د دې بادشاه نه سر پرېږدي دا هغه مساوات که یو بادشاه راشي او ګدا راشي او دواړه په جومات کې ودرېږي بادشاه یو ګدا ته دا نشي ویلی چې زه خو بادشاه یم ته زما نه رستو شه نو حقوق دي احکام دي هغې کې مساوات دی مال دولت کې نه مساوات شته نه څوک راوستی شي دا مال دولت دا د بدن د پیداوار دی او په بدنونو کې فرق دی د هر چا سترګې مختلفې دي او بل دویم هم نه دی پاس کړی نو دا کیدی شي چې د 14 پاس تنخواه او د دویم جماعت والا جټ انپړ چې دویم هم نه پاس کړی د هغې تنخواه دی برابر شي دا نشته او نه څوک راوستی شي ټیک ټکه چا ټګې کړي زمونږ طرف ته بعضې ټګان دي نو هغې سره به مساوات کیدی شي نو په اسلام کې احکامات دي او هغې کې زمونږ د علما د شرع نظام غواړي د دغه نظام لپاره جګړه ده یو خبره ده ستاسو په ذهن کې به م راځي چې ملایان به څنګه شرع نظام راوړي روح د نظام بدلولو دوه طریقې دي یو خو دا ده چې انقلاب راشي یو فوجي انقلاب او د دې ډېرو ځناورو نه سرونه پرې کړي خو دا زمونږ په وس کې نه ده دویم یې دا موجوده انتخاب دی زما په خپله دا طریقه هم نه ده خوښه ځکه دې کې د یو لوی عالم او د یو انپړ سړي حیث اوټ یو شانتې دی ری یو شانتې ده د یو ایډوکیټ وکیل او د یو چوړي چې هغه او دسماتې غورځوي د دې ری او اوټ یو شانتې دی نو اکثریت خو د ناپوهو خلکو دی خو دوی دا طریقه روانه کړې ده او دا غاړه یې ورته ایښې ده نو عالمان مونږ خو دا وایو چې په ډېر تعداد کې راشي نو انشاءالله اقتدار او اختیار به د دوی په لاس کې او که لږ هم راشي نو هغه د فیدې نه خالي نه ده دوه عالمان مخکې ناست په اسمبلی کې حضرت مولانا مفتی محمود صاحب او مولانا غلام غوث هزاروي د عائلي قوانینو مقابله وکړه د ایوب خان زمانه کې بیا وروسته پکې اته رالل د قادیانانو مسله او دا بېشماره مسلې حل کړي دي قسم دی چې 10-12 کسان هم ناست دي نو د اسمبلی والا به شراب ونسکي او د اسمبلی والا به ډمې ګډې نه کړي که دا عالمان نه وي نو دوی به د اسمبلو کې شرابونه څکل او ډمې به یې ګډولې دا پېښور دی د دې نه 10-12 کسان څوکیداران چاپېره ناست دي او خدای مکه په دې حمله کېږي دا کپې راځي غله نو که دوی مقابله نشي کولی نو دا واس خو اوچتولی شي که نه چې د پېښور خلکو بیدار شي غله درل داسې ده او که نه ده دقه شان عالمان چې ناست دي قوم هغې ته اواز کولی شي چې چپ شي دا د زناورو خبرې مه کوئ کنې قوم در پسې را بیداره نو د هغې لږو عالمانو د برکته به غلطې خبرې نه کېږي دا انتخاب د نیکانو خلقو په دې طریقه راځي چې تاسو اوټونه نیکانو ته ورکې اوټ ما نه چا تپوس وکړو اوټ یو بیعت دی لاسنیوه کولی نو ته به ګورې چې زما دا لاسنیوه د چا سره ده دویم دا اوټ یو وکالت دی خپل اختیار چاته سپارل دي نو ته ګوره چې ما چاله اختیار ورکړو ځکه که هغه ښه بدي وکړه نو ټول د هغې ګناه کې ورسره ته شریک او اوټ یو شهادت دی د یو سړي متعلق
چې دا ښه سړی دی، دی د ملک او د قوم خیرخوا دی او د دین، نو که غل او ټګله دې ورکړي او د دروغو شهادت دې کړي، نو د قرآن شریف دومره صح احکامات دي چې شریعت کې دروغ ویل خدای د بت پرستۍ او د شرک سره ذکر کړي دي. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به. وایي د بت پرستۍ نه ځان وساتئ او د شرک نه ځان، د دروغو نه ځان وساتئ. او د مشکات شریف حدیث دی عدلت شهادت الزور الاشراک بالله، د دروغو ګوی د شرک سره برابر ده. نورونو دا ګوره چې دا اوټ ورکوي دا سړی د دې اهل دی که نه دی. زمونږ په خیال کې خو شکر دی د عالمانو نه به زیات موضوع او ښکلي څوک ني، ځکه چې غوښه وسوځي نو هم د پیتې نه خي. داسې ده او که نه ده؟ که ډېرې کمزورۍ پکې، که عیبونه یې پکې، نو انشاءالله عالمان د قام د ملک او د دین خیرخوا دي. دا هم تاسو ته درخواست دی چې علما کامیاب کې چې د صوبه سرحد نوم هغه په نیکۍ باندې خور شي. واخر دعوانا الحمدلله.